نوخار مصری بانډې تاڼې پولیس د قتل یو انټریس کیس ټریس کړی دی او په دې کې یو ملزم نیولې دی. دې حوالې سره د پولیس وینا دا ده چې په 27 فروری باندې مصری باندې پولیس ته د میرا مغلقۍ نه یو لاش میلاو شوی. پولیس وایي دا لاش ډېر زیات خراب شوی و، د دې سره خپې او ډانچه بل تقریبا میلاو شوی و. پولیس وایي کله چې بیا دی د کپړو تلاشي واغېست نو دې کې یو شناختي کارت دې ته میلاو شو. هغې نه پته ولګېده چې دا لاش د سجاد ولد پرویز سکنا مردان دی. پولیس وی بیا د دې ورسا سره رابطه وکړه. د دې ورسا بیا پولیس ته ویل چې یاره دی خو په مردان کې رپورټ درج کړی چې سجاد یو هفتې نه لاپته شوی و. پولیس وی کله چې بیا دی په ساینسي خطوط باندې تفتیش شروع کو نو د مقتول چې کم ورسا وای په چا باندې هم داویداري نه وکړې وي ته پته نشته. پولیس وی دی په ساینسي خطوط باندې چې کله تفتیش شروع کو نو د دې د علاقې یو کس دی د هغه عاصم نوم دی وی هغه تلاش دی شروع کو خو د هغه څه پته نه لګېده. کله چې وشوی و نو د علاقې نه غیب و. نو پولیس وایي د دې په ده باندې شک رالو. پولیس نن یو کاروایي کړې دی، یو ځای کې چاپه وهلې ده، دا ملزم یې نیولی دی. پولیس وایي چې یاره د ملزم ابتدایي بیان کې خپل جرم منلی دی. دا مقتول چې کوم دی د 15 ډزه ویشتې و، خو دا کوم ځای کې چې ویشتې و نو دغه ځای کې طرف ته څوک نه ځي نو ځکه د ورځې هم پرې تېرې شوې وي، چا لیدلی هم نه و دا لاش او د ده لاش چې کوم دی هغه صرف اډوکې پاتې شوي نور خراب شوی و. پولیس وایي نور د دې ملزم چې کوم دی د نه مزید تفتیش روان دی.